چا بکاټنې چا جوړه به مرینه ګنډله چا کاټنې او چا جوړه به مرینه ګنډله اختر له مور زما شلېدلې لوپټه ګنډله چا بچونې وکړې او چا کور له رنګونه ورکړل چا بچونې وکړې او چا کور له رنګونه ورکړل مور مې لګیا وه دروازې ته یې پرده ګنډله ماشوم بچی مې خپیال په خپې و چا پیزار ورکړی و ماشوم بچی مې خپیال په خپې و چا پیزار ورکړی و پیزار شلېدلی و هغې ته یې ټوټه ګنډله او د عزت سوال دی چې تربور راپورې ونه خاندي د عزت سوال دی چې تربور راپورې ونه خاندي زما مورجانې ځکه بیا د سوال برقه ګنډله د کور میرمنې ته مې وکتل ځان له غمو د کور میرمنې ته مې وکتل ځان له غمو چا ورله ورکړلې جامې ورته یې ریښه ګنډله ضمیره دغې چې دا ټول غمونه ولیدله ضمیره دغې چې را ټول غمونه ولیدله ما ته شوه ځان له په خپله حوصله ګنډله السلام علیکم د خیبر د مازیګر کتونکو زه یم وحید الله خان او تاسو ګورئ پروګرام د خیبر مازیګر قدرمنو کتونکو د خیبر مازیګر نن ملکنډ ته راغلی دی چېرته چې زمونږ ګران مشر تکړه شاعر جناب ضمیر خان ضمیر صاحب اوسېږي ضمیر خان ضمیر صاحب د پښتو د شاعرۍ د عمارت یو ستنه حیثیت لري د دې نه بغیر زه یم د دې وخت پښتو شاعري چې دا نامکمل ده زموږ د مینوالو بار بار فرمایش راتلو چې ضمیر خان ضمیر صاحب سره یو پیر بیا میلاو شه څه نوي غزلونه نظمونه به یې لیکلي د هغې خواله موږ نن ملکنډ ته راغلي یو د ملکنډ دا دنګ دنګ غرونه دي او هر طرف ته شینکیا ده د مازیګر وخت نری نری هوا هم چلیږي او ډېر زیات مینوال په ملکنډ کې هم د ضمیر صاحب راټول شوي ضمیر صاحب مو پټ پټ دلته راوستو پروګرام ستاسو لپاره ریکارډ کوو نو راځئ هغې سره زه ستاسو تعارف کوم ضمیر صاحب د خیبر په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی ویم ډېره مهرباني وحیدالله بھائی تا ته ما بره م وویل چې راکوزېدو ما راته وویل چې ډېر ګران کار کوې ځکه چې دا لکه د غلو به دا غوړاس کې بیا ګورې چې کوم ځای کې به سورې ښې او کوم ځای کې به نه ښه خو ستا مې یو جهان مننه او کیمرامین ته خو ما ولم مننه ورته وایم خو په اخري کې اخري ټک به ورته کوم چې تبای غریب نور ته اوس هم ولاړ دی نو هغه له ویم خدای توفیق ورکړي چې دونه ستا سره سخته برداشت کوي دې ټولو ملګرو یو جهان مننه او زموږ د کتونکو د مینوالو ټولو ته د زړه د کومې نه هرکلی او سلام ورته کوم او باقي غوښتنه به د شعرونو وي نو شعرونه به راته خامخا وایو ډېره مننه ضمیر صاحب ضمیر صاحب ستاسو شاعرۍ کې همیشه یو پیغام وي او همدغه وجه ده چې مینوال ستاسو شاعري ډېره زیاته خوښوي غزلې به درنه هم اورو آینه اول د خیبر د مازیګر طرف نه دا خپله تحفه قبوله کوي ډېره مهرباني دا ما ته خلک څه وایي چې دا ما ته په لکه د جاپان نه چې ماله راغلي ما ته داسې قبوله ده یو خو زما د کلي علاقې ده او بل دا مینه ده نو د مینې چې کم دی نو لکه د هغې قیمت نشته چې یو سړی پوره کړي ډېره مهرباني ډېره مننه ضمیر خان ضمیر صاحب ضمیر خان ضمیر صاحب د خیبر دا مازیګر نن د ملکنډ په دې دنګ دنګ غرونو کې دی او کله چې سړی د دنګ غرونو ته راوخیږي نو د دې یو بل کیفیت دی په دې کې د خیبر د مازیګر مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ څه غزلې او دوه به درته غزلې وایم یو دوه درې شعرونه درته هغې نه مخکې وایم چې د جبڼ لګي په هوا ملکڼو پېژندو دغه مخامخ جبڼ دی ښه د جبڼ لګي په هوا ملکڼو پېژندو په نظریو باندې هر چا ملکڼو پېژندو د سواد جانان ویل په ما باندې احسان مه کوه که تا په ما نو ما په تا ملکڼو پېژندو د سواد جانان ویل په ما باندې احسان مه کوه که تا په ما نو ما په تا ملکڼو پېژندو د پلار د مخې ما ته ګوتې کړې او ویې خاندل د ده د مخه مې دا ملکڼ وپېژندو هغې نه بعد درته دوه درې شعرونه وامه نوي خو نه دي زاړه دي خو زه یې راته په خپل سود وامه چې زه چې د کوره راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي مسافرۍ لزم خفګان رانه مرۍ ونیسي زه چې د کوره راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي مسافرۍ لزم خفګان رانه مرۍ ونیسي او مسافري سخته نه ده خو بس دومره ده چې هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي توبه توبه اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي دا جي کارونه خراب شوي دي درځمه بس دی د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي د پښتنو ګټه تاوان څه دی خو دومره ده چې راځي چې بیا یې تل د شوګر بیماری ونیسي او د هغې نه بعد یو غزل دی چې نن یو مسافر ویل چې هلته پاتې کېږمه نن یو مسافر ویل چې هلته پاتې کېږم خبر یې چې انسان ته ځناور ویلې کېږي نن یو مسافر ویل چې هلته پاتې کېږم خبر یې چې انسان ته ځناور ویلې کېږي او خدای د انسان دا مخ خو ستا د نور نه جوړ دی خدای د انسان ته ولې خر ویلې کېږي
خدای د انسان د مخ خستا د نور نه جوړ دی. خدای د انسان ته ولې خر ویلې کېږي او بچی لا ورکوټې د دې نه خبر نه یې بچی ستا د حاجي ته مسافر ویلې کېږي. بچی لا ورکوټې د دې نه خبر نه یې او بچی ستا د حاجي ته مسافر ویلې کېږي. او وطن کې د اختر مزې سیواوي مسافره، وطن کې د اختر مزې سیواوي مسافر یې خبر یې چې په نوم ورته اختر ویلې کېږي. او خدای چې د کال تنخوا مې ونیسي او لاړ شي، خدای چې د کال تنخوا مې ونیسي او لاړ شي، خدای دې مخلوق ته زورور ویلې کېږي. او د هغې نه بعد درته یو غزل بل ویمه چې ورکړی مې زړګي له دې قرآن په ملکڼ کې، ورکړی مې زړګي له دې قرآن په ملکڼ کې، چې بیا راته رایاد نه کې جانان په ملکڼ کې. چې زه مسافری لتلم خبر وې او که نه وې، چې زه مسافری لتلم خبر وې او که نه وې، جانان ډېر مې ستا کړی ارمان په ملکڼ کې. چې زه مسافری لتلم خبر وې او که نه وې، جانان ستا مې ډېر کړی ارمان په ملکڼ کې. او نه که ته خفه وې نو زما هم زړګی چاو دی، نه که ته خفه وې نو زما هم زړګی چاو دی. قسم په خدای زه چې یم روان په ملکڼ کې. تراشه مړې راشه تماشه وکه تراشه، تراشه مړې راشه تماشه وکه تراشه، راخکې چې شي یو څو ساس کې باران په ملکڼ کې. او نه یوازې شاعر نه یم بلا خلک ورپکې دي، یوازې شاعر نه یم بلا خلک ورپکې دي، پراته دي په زرګونو شاعران په ملکڼ کې. نه زه یوازې نه یم بلا خلک ورپکې، نه زه یوازې نه یم بلا خلک ورپکې دي، پراته دي په زرګونو شاعران په ملکڼ کې. او دوه شعره پکې نورم دي چې لوړ ډنګ دی بس ښکاره نه ښه دا د تی پیژنې، لوړ ډنګ دی بس ښکاره نه ښه دا د تی پیژنې، قسم په خدای پروت دی ضمیر خان په ملکڼ کې. بل شعر پکې رانه هیر شو، د هغې نه بل بعد راته بل غزل غوښتنه ته کوه، هغه به درته زه وامه. ډېره مننه ضمیر خان ضمیر صاحب. قدرمندو کتونکو دا ضمیر خان ضمیر صاحب خپل یو دوه غزلې زموږ سره شیر کړي، عینه مخکې یو څو شعرونه هم غوښتنه به کوو چې ضمیر خان ضمیر صاحب زموږ سره یو بل غزل هم شریک کړي. ولې د ضمیر خان ضمیر صاحب رهایش چې دی ډېر لرې دی زموږ نه، او تګ راتګ دومره زر زر نه کېږي د دې خواله. او مینوال بار بار دا غوښتنه هم کوي. او د خیبر د مازدیګر په پاڼه باندې کومو ملګرو چې بار بار دا میسج کړي، زه هم یو سلو نه خو سیوا ملګري چې دا میسج کړی چې یاره ضمیر خان ضمیر صاحب نمبر راولېږه. ضمیر خان ضمیر صاحب اوس هم بیزي دی، موبایل یوز کوي، خو ته د طرف نه اجازت نه د نمبر ورکولو هر چا ته. بهرحال که ستاسو پیغام خیبر د مازدیګر په پاڼه باندې مونږ ته رالیږلی شي، مونږ به دې ته رارسوو. ضمیر خان صاحب یو بل غزل مو راسره شریک کو. بل غزل دی، تازه غزل دی، ډېر راته صحیح یاد هم نه دی، الله دې پکې رانه غلطي نه کوي. خو چې ښه رانه وران مې زړه ځیګر د چا د لاسه دی، وران مې زړه ځیګر د چا د لاسه دی، ښه رانه خبر د چا د لاسه دی، وران مې زړه ځیګر د چا د لاسه دی، ښه رانه خبر د چا د لاسه دی. هغه سړی غم زمونږ نه کوي، غم چې را په سر د چا د لاسه دی، هغه سړی غم زمونږ نه کوي، غم چې را په سر د چا د لاسه دی. یا خدایا دا خلک څرګنده کا وران چې پېښور د چا د لاسه دی، یا خدایا دا خلک څرګنده کا وران چې پېښور د چا د لاسه دی، یا خدایا دا خلک څرګنده کا وران چې پېښور د چا د لاسه دی. او دا زما رهبار و خو رقیب مې شو، دا زما رهبار و خو رقیب مې شو، خپه چې مې دلبر د چا د لاسه دی، دا زما رهبار و خو رقیب مې شو، خپه چې مې دلبر د چا د لاسه دی. او ښه جینو زمانه خپه شوی دی، ښه جینو زمانه خپه شوی دی، ښه جی مرور زما د لاسه دی، ښه جی نو زمانه خپه شوی دی، ښه جی مرور زما د لاسه دی. او اور غر ته خو یې اور په خپله کېښی دی، غر ته خو یې اور په خپله کېښی دی، غر ته خو یې اور په خپله کېښی دی، سر د پاسه سر زما د لاسه دی. او بل شعر دی پکې چې نه دغه احسان خو نه دغه احسان خو نه دغه احسان به څنګه ير کما، نه دغه احسان به څنګه ير کما، ستا ضمیر نوکر د چا د لاسه دی. ٹھیک شو.